کتاب روایت او ناصر خان ولنه جوړ کړی حکایات تېره شوې زمانه کې یو پاچا و او د میرویس په نوم پیاد په هره خوا و یو وزیر و صالح چې ډېر هوښیار او د بادشاه په بادشاهۍ کې ډېر هوښیار د میرویس پاچا یو زوی و ظریف خان او د صالح وزیر فرزند و مجید خان دغه دواړه خواږه لکه زورونه او کوډل شوي وو په تمه د ودونه یو د بل سړی کاڼه و تړونه او که چا وکړو واده واورې مضمونه مکه ټولونه به مخکاره کوي او ستر متر د کاله به ماتوینه او قدرت ګوره د مجید مخکې واده شو او مور پلار یې شو خوشحاله لوی ښه شو ناوې کور ته کول یاد شو لوزونه او چې کړي وو ظریف سره خونه او لنډه ده د خپله ښځې مخیاره او ظریف خان ته ورکاره کوسم دواره ظریف خان یې په لیدو شروع وشه او زندگی د دنیا کې له خاموشه مجید خان جوړ یار زما مین شو او زما ښځې پسې پرېوته غمجن شو ظریف خان چې که مخ پر تارې وایي او که په ښځه مې مینې و دا دې ستایي ظریف خان ویل مجید خانه دا مې خور ده او لکه دا چې مې پیدا د خپلې مور ده ستا په ښځه مین یمه په لالمه او چې جوړه به یې څنګه راوړمه ملالمه ظریف خان کوي هر یار سره سلام او چې ورځم هندوستان ته خامخا د پخوا کوي هر یو ملګري او خواست چې نه مني ترځي هغه بسري او ظریف خان چې د شیربیګ د کاکا زوی و
کړل د سره بدخوی و شربي ګوري چې خپا ګردوستانه چې هر وخت یو با پسنګ ظریف خان ورنه کاندي تپوسونه زه په زه او کېږي هغه چاته پیښه شي د خدای شربي کې شو ظریف خان نه پاتې کېږي او هندوستان ته چې سبا روانېږي نیغ په نیغه کور ته راغه ظریف خان ته او ویلې زی جوړې تربوره هندوستان ته که څوک نه چې در سره به یم وروره او دشمني مې در څه ختمه ده لور ګوره شربک ویلې د پیغور د نه یېرېږم او د تر زویا زه د تا سره روانېږم تا نه مخکې چې مړ نه شم پښتون یمه او زه خوشحاله تا نه بېل په ژوندون یمه او سر د وسنه دښمني د مې جانانه او سر توبې کومه ظریف خانه د شربې کور چې عمر په نوم یادېږي او ظریف خان له خوا وطن کې پاچا کېږي خو شربیک به ورته وایي زما وروره او قسم وکړه چې کاروان اخلي د زوره ظریف خان ته د خور ته د وروره او د مابۍ کره پرېږدي د سترګو توره مابۍ نوم د هغه پېغلې دی جانانه او چې په نوم د ظریف خان د زما ګرانه ظریف خان او مابۍ ګوري روانېږي او خور ورور به د هغې سره اوسېږي ظریف خان او شربیک دواړه شو روانه او ورسره و سوداګر خضرې په ځان دریابونه ځنګلونه تېرېږي او کېړاونه دي چې دې ته ورسېږي اخر دا چې رسېنده شو هندوستان ته او اورېدونکی فکر وکړه د خدای شان ته په یو سره کې ډېره کله تیاره او رات د هر څه ورته هر څه
خدمتنا ظریف خان تنوي او پردې ملک دی سینه پریدي خفګان تا ظریف خان ته یې د ملي تکرار کړو لمونه یې خبر پې د ټول ښار کړو ظریف خان ورته ویلي و زما وروره او تک زمونږ افغانستان کې د کوره ستا د پاره په دربار کوم بیا بزونه ما دیگر دی چې د ښار واخلو خوندونه او ظریف خان د ښکار شوقي ده زما وروره د تره زوی ته وایي و د سترګو توره چې خپل ځای خپل وطن په مینه ښکار دی او هر زمونږ ته دغه ځای کې ښه تیار وی او شیر بکوالي ورته غم مه کوه ظریف خانه او ښکار به وکړو دلته هم ښه په اسانه خسه و ډېر دوستان یو هندوستان کې او پیدا کړي ښه په مینه او په خشان کې ویلې ټولو ته چې ښکار ته روانېږو او خپل حسونه کې تیار نه پاتې کېږو تراشي چې په ګډه شو روانه او خفه نشي پردیسي کې ظریف خانه تقریبا هچا کسان ورته تیار وو اوسېدونکي هندوستان کې د دې ښار وو ظریف خان لکه باچا کوي رفتاره او دغه نور لکه چکر ځي په تلوارو ښار نه وځي او دنګال ته ورسېږي او چې روټي هلته د مینې خوړل کېږي کوي په پسې برادي بیرته او ډېره شوي چې یاران دې پکې چېرته ګرانو اوس نو ښکار ته لاړو ښکار یې وکړو بېرته چې کوم ځای کې دی مخکې ډېره و دغه ځای ته بیا راټولېږي او سلام مصلحت به سره کوي چې څه به کوي د ډېرې باچا ته یو چا خبره وی خبرې راغلی یو سوتنای سوداګری چې راغلی
راغلي دي د بر افغانستان نه زړور دي نه یېرېږي د چا نه یاره د چا نه باچا خپله پسې لاړو یارانو یارانو علاوانې واغشتلو د یارانو یاره د یارانو د یارانو رب ورانه کې دنیا غمونه ډېر دي غمونه ډېر دي شیر بک دوارا ورتائی او من کوک نوکری که خوخستا بیا پشردات چیز روپی با من تورزا او تانا آخلو ما جگر کی پیو دزا افسران چې د باچا سره راغلي او د ځوانانو په خبرو شو ټول غلي یوې ویلې چې موږ په میاشت کې 100 روپۍ او تاسې غواړئ په یوه ورځ 100 روپۍ ظریف خان او شیربیک ویلي شرط تړو مونږه او چې په نر کار به موږ 10 روپۍ ګټو باچا ومنله دا خبره ګرانه او راوي وایي ځین وایم د ځانه وطن دوسه اوس کیسه دلته خوږېږي او په شیربیک او ظریف خان بس تېرېږي د بلې باچا او باچا مو ویلې چېرته زه درځم او سبا د ډېرې باچا یېرېږي هم پټېږي او خور په خپلو افسرانو غوسه کېږي افسرانو یې ویلې هوښیاریاره او ورکوي چې 100 روپۍ د چا دپاره هماغه دې جنګ ته لاړ شي موږ نه ځو او چې هغې ګټه کوي نو موږ به څه ځو باچا ډېر شو ورخته په دې خبره اوس کیسه درته کومه زه د سره ظریف خان ورته ویل چې شهریاره
دي وتخفي صدفارا پوز دي منگ تا آلا کروانی گو اوستا دخمن سر با منگ زیادی جنگی گو غرض داد چې جنگ تلاړو ظریف خان او ورسره هم شیربیک او نور د پوځ ټول پهلوان چې د جنگ میدان تلاړو زما وروره او د شیربیک دلته دا مې پښتو ګوره ظریف خان ته ویلې کینه په غونډۍ سیل کوا ګوره زما د دې ځوانۍ که ته مړ شي خلک به ما ته پیغورو او د شیربیک د لاسه مړ شو زوی د مورو اخر پیشتو ظریف خان په دې خبرو او شیربیک لاړلو میدان ته لکه نورو وروره شیربیک ظریف خان ته ویل ته اوس کښېنه قلارې او تا جنگ ته نه بیا مکه مړ شي رانه نو سبا به د پیغورونو راته جوړئ چې هلکه بوی ته او په چلې په دې جنگ کې مړ که د ته قلارې کښېنه زه اوس ورځم د جنگ میدان ته چې څه به کومه د زمرو هسې ورګر شو په میدان کې په میدان کې داسې نر بچیر نوي هندوستان کې یاره هندوستان کې ډېرې ولې و ډېرې ډوکلو قیدي و کړل قیدي ورنه ټوله سیمې ونیوه دستي یاره وی دستي نو باچا ډېر شلو خوشحاله شو په دې کار ظریف خان کو پاچا ډېر په تلوار یاره په تلوار ظریف خان خپله تنخوا ته د زرو او د خدرې په لاس مابۍ ته ولېږلو چې مصرف پکې زما د راتلو پورې پام کوه چې درنه نشي اورې دورې چې خدره کله وطن ته رسېنده شوه او د عمر سره مرګره شرمنده شو عمر ټول دولت او زر کړل ځانو
او خور او د ظریف خان کو ایران پتا یاد ساتئ اوډین میوزک هاوس کټرا آپریشن ګران چوکی یادګار پیښور ښار بل دکان دی اشرف روډ حکیم بابا هوټل سره چوک جے کے میوزک سنټر چې دا خپل کیسټ به تاسو ته د ناصر خان او استاد ګل سره ملاو شي اوازه کا خود ظریف خانه او چې بل شوی د پخار د هندوستان عمر ویلې ما بیته په دا شان او په نکاح شو زما په دا زمان ګوره د دوکې کار ته چې ظریف خان ورته څه سوال جواب ورکړ او عمر ورڅه دوکې او نخرې کوي راغی د ظریف خان په هندوستان کې پرېښود او عمر راغی ظریف ته دولت هم ورکړ چې دا ویس زما ملګری ته چې خپل خرچه مرچه وکړي او زه به درځم درپسې عمر چې راغی اوس د ظریف خان ملګري ته دوکه ورکوي چې هغه خو په هندوستان د ښار کې مړ شو او ما به په نکاح سره اخلي اوس به ورته وایي چې څه به ورته وایي ما به ورته خبره کوي ما به ویلې ظریف خان په نوم به ناست یم یا ناست یم ای عمره زوره کېږه نو ناراسته یاره ناراسته که ونشم نو لال بیکه په دنیا دی لا په دنیا دی هماغه به کم میړه لیور زما دی لیور زما دی عمر وکړو هوا چې کور تالا کې کی دولت د ظریف خان واړه تبا کی یاره تبا کی